د فراډ کولو یو نوې طریقه راوتلې ده که یو کس ډیر زیات هوښیار او ځان ته هوښیار وایي نو هغه به هم د دې په ترو باندې چې دی دوکه کېږي به لکه هر یو کس چې دی د دې په ترو باندې دوکه کېدی شي او دته به هلو پته لګي چې کله د خپل اکاونټ چیک کړي او د ده د اکاونټ نه روپۍ وتلي نو دته به دا پته ولګي چې زه دوکه شویم او زما د اکاونټ نه چې دی دا روپۍ وتلي دي تر هغې پورې چې دی دته پته نه لګي زما د اکاونټ نه روپۍ وتلي که نه دي وتلي چې کله دی وردننه شي نو هلو به درته لګي هغه ستاسو ایزي پیسه اکاونټ وي که جیس کې شي که د بینک اکاونټ یا نور ستاسو اکاونټونه او په هغې کې روپۍ پرتي نو ستاسو د دغه اکاونټ نه چې دی روپۍ وتی شي په دې دوکه باندې ځکه مارکیټ ته یو ناشنا ایپس راوتلی چې د هغې په تر باندې تاسو هم خلک چې دی دوکه کولی شي څنګه به یې دوکه کوي تاسو ته به یو میسج راځي هغه ستاسو اشنایي که ناشنایي خو تاسو ته به وایي چې ستاسو اکاونټ ته چې دی زموږ د طرفه روپۍ در راغلی هغه ایزي پیسې دی که جیس کیش دی که د بینک اکاونټ دی اکثر به تاسو کتلی ځینې ناشنا کسانې وایي زموږ د طرفه چې دی تاسو ته روپۍ در راغلی او موږ ته د خپلې روپۍ چې دی دا واپسې راولېږئ دغه شان د ځینې اشنا کسانې که تاسو ته درولېږي چې ما تاسو ته دا روپۍ چې دي دا درولېږئ نو مارکیټ ته داسې اپلیکیشن راغلی دی چې د هغې اپلیکیشن په ترو باندې دغه میسج چې دی دا جوړېږي او د هغې بینک د اکاونټ نه یا د ایزي پیسې اکاونټ نه یا د جیس کیش نه یا ستاسو بل اکاونټ وي د هغې اکاونټ د نمبر نه چې دی تاسو ته به دغه میسج راځي او په هغې کې به یې هغه روپۍ چې دی دا به هم لیکلي لکه هو به هو هغه میسج به وي تاسو ته به هلو پته لګي چې کله تاسو خپل اکاونټ ته وردننه شئ او ستاسو په اکاونټ کې دغه روپۍ موجودي نو تاسو باید چې صحیح دی که ستاسو په اکاونټ کې د روپۍ موجود نه نو تاسو ته پته لګي چې دا پیک میسج چې دی دا راغلی دی نو د دغې په ترو باندې چې دی تاسو دوکه کولی شئ او ستاسو د اکاونټ نه چې دی روپۍ هم ایستی شي یا تاسو ته روپۍ درولېږي او تاسو ته چې موږ ستاسو هغه روپۍ چې دي تاسو ته درولېږلې او ته خپل اکاونټ ګوره ستا په اکاونټ کې دا روپۍ چې دي دا نه دلته کې به ته میسج ته ګورې چې میسج چې دی دا راغلی دی میسج راغلی دی او ما ته روپۍ چې دي دا میلاو شوي دي خو زما د اکاونټ نه دا روپۍ چې دي دا په کومه طریقه ووتلې نو دا میسجونه چې دي دا اوس پیک راوتلي دي تاسو ته پیک میسج درځي تاسو ته به وایي چې ستاسو دومره روپۍ چې دي دا اکاونټ ته درغلی او هلته کې به ستاسو په اکاونټ کې چې دی دا روپۍ به نه جمع کېږي نو هر کله چې تاسو خپل اکاونټ ته روپۍ رالېږئ یا راته بل کس راولېږي یا تاسو ته یو کس وایي چې په غلطۍ زما نه روپۍ درغلې نو تاسو خپل اکاونټ چې دی هغه دننه چک کوئ لکه د اپلیکیشن په ترو که ایزي پیسه وي ایزي پیسه ایپس ته وردننه کېږئ که د بینک اکاونټ وي د هغې هغه اپلیکیشن ته وردننه کېږئ نو تاسو ته پته لګي چې ستاسو اکاونټ ته دا روپۍ درغلي دي که نه دي درغلي که نه یې درغلي نو بیا تاسو هغه کس ته چې دی روپۍ مه لېږئ او په میسج باندې چې دی یقین مه ساتئ که تاسو په دا قسمه میسجونو باندې یقین ساتئ نو ستاسو سره به هم دا قسمه دوکې چې دي دا به کېږي او دا د زیاتر کسانو سره شي د کومو کسانو سره چې شوي هغه لاندې کمنټس هم کولی شي او اپلیکیشن به هم ځینې کسانو ته چې دی معلوم به نو هغه هم کمنټس چې دی لاندې کولی شي خو تاسو ځان چې دی ساتئ که یو کس ډېر هوښیار خو د دې په ترو باندې چې دی هغه دوکه کېدی هم شي نو خپل احتیاط کوئ دا یو نوی قسم دوکه ده چې دا د ډېرو کسانو سره به شوي وي نو احتیاط چې دی دا لازم دی لاول خپل اکاونټ چک کوئ د هغې نه وروسته بیا چې دا کس ته روپۍ لګئ لکه خپل تصدیق چې دی دا لازم لاول کوئ